بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر صاحبانو د تیر درس په ادامه نن موږ تاسو غواړو چې د کړکیو دروازو د اضافه کولو نه وروسته فلور اضافه کو، فرش اضافه کو، دې ته ورته موږ تاسو بیا روف اضافه کو. نو دا کار څنګه تر سره کولای شو؟ دا لاندې سټاټس بار ځنې بټن دي، دا غواړو کار کوو. بل تر ټولو مهمه چې په دې باندې بیمان اضافه کو، لکه بیا موږ تاسو ته دا بیمان په برابر د دې برخو کې په کار راځي چې کله موږ دې کیلکولیشن کوو هغه مقدار د موادو موږ ته وښیي. اوله خبر خو چې دلته ضرور ده هغه دا ده چې موږ تاسو که دلته فرش اضافه کوو، فرش اضافت نه مخکې یو نفر فرضاً وایي چې دغه کړکۍ چې کومه ما جوړه کړې ده د کړکۍ مټیریال چې کوم یو دی دا د ما په خوښه نه دي، زه مټیریال غواړم بدل کړم، یا بالکل دا کړکۍ زما په خوښه نه ده، یا هغه کړکۍ چې زه غواړم هغه کړکۍ بیخي په دې کې شته نه، په دې موډل کې دا کړکۍ بیخي شته نه، زه غواړم داسې یو مختصه کړکۍ اضافه کړم چې هغه دلته نشته. نو دې باندې موږ څنګه کار کوو؟ ډېر لاندې راځو. اول که چېرته د کومې کړکۍ مټیریال موږ بدلول غواړو، فرضاً دغه کړکۍ د باندې خواته سپین مواد لري او د ننه خواته دا څه ده؟ لرګی ده. که په دې کې تاسو چېرته احیانا تغییرات غواړئ نو ما تاسو ته چل ښودلی یو ټایپ پراپرټي ته به راسئ، البته دا کولی شي چې یو ځل یې ډوپلیکیټ کړئ چې دا مختصه شي دا کړکۍ. دلته ورته لیکمه چې مانوال وینډو، دا نوم ورته ټاکم. بعد له هغه نه راځم دلته د مټیریالو مسلې ته. دلته ما ته وایي چې ایکسټیریر فریم مټیریال، بیروني مټیریال هغه د کلاډ وایټ په نامه مواد دي، او انټیریر مټیریال دلته ښودلی دي چې دغه لرګی ده، ووډ سټینډ، دا لرګی ده. که دا ووډ سټینډ په ځای موږ او تاسو کوم بل شی کاروو، صحیح ده، نور څه مواد کاروو هم کولی شو، یعنې موږ او تاسو کولی شو چې دې لپاره بیا نور ډول مواد اضافه کړو یا بل څه پې اپلای کړو. نو د هغې لپاره بیا موږ او تاسو سره مختلفې لارې شته دي. مثال دا ده چې موږ او تاسو کولی شو فرضاً دلته د مټیریالو په برخه کې هغه نوم چې موږ ته پکار ده هغه اضافه کړو، بعد هغه نه هغه څه شی کړو رایولو. د مثال په توګه دلته زه المونیم ورته لیکم، دا المونیم د موادو په حیث ورته نیسم. اوکې، په همدې توګه باندې بیا کلاډ وایټ ده او دې قسمت کې دغه انټیریر ټریم هم المونیم ورته نیسم، ځکه دا ووډ سټینډ ده، دا م الومینیم نیسم. نو دا المونیم ما اضافه که مهرباني. اوکې اوکې، تاسو به وګورئ چې دغه مختصه کړکۍ چې دا د دې مټیریال په همغه سیستم چې موږ غوښتل په هغه سیستم بدل شول. تاسو وګورئ دا د لرګي نه په څه شي واوښتل؟ په المونیم باندې واوښتل، همداسې شیشه یا بل شی یا بل شی. اوس که زه داسې کار وکړم د مثال په توګه ګراوند لیول ته راسم او په ګراوند لیول کې یوه برخه مختصه جدا کړم، فرضاً دا کړکۍ زه ډیلیټ کړم، دلته راسم وال ته او د وال ډول هم معلوم ده، دغه ساحه کې دا جدا کړم او بعد هغه نه راسم دې ته وینډو ته ډور ته او د دې لپاره یوه دروازه واخلم فرضاً واړه سایز کې 962 په 314 کې دا کړکۍ مې اضافه کړه. اوس دلته زه یو وینډو اخلم، تاسو وګورئ وینډو مې چې واخیستله او دغه وینډو دلته زه راځم دغه ساده وینډو زه اخلم، فرضاً دغه ساده وینډو دغه سایز کې زه اخلم چې 1 متر ته هم نږدې نه وي، همدغه 80 سانتۍ شاوخوا وي په 1830 کې، خو دا بیا زه تنظیموم. ښه، دا کړکۍ ما دغلته اضافه کړه، دا مطلب مې دا چې زه تاسو ته فیملی ایډیټ وښیم. راځم ویو او 3D ته، 3D ته چې کله راغلم دغه چې ما اضافه کړې دا کړکۍ دغه کړکۍ ده. ګورئ اول خو زه دې کړکۍ په ابعادو کې لږ څه ملاحظه لرم. ابعاد یې دا دي چې زه اول دا مختص کړم، دلته ورته وایم ډوپلیکیټ، دلته ورته وایم چې فرضاً واټر کلوزیټ وینډو،
مطلب تشناب لپاره دا کړکۍ ده. اول خو دې دا هایټ زه ورته کموم. هایټ ورته نیسم د مثال په توګه ماکزیمم 50 سانتي. 50 سانتي نور ویت او هر شی برابر دی اوکې. لیکن دې کې زه غواړم چې مټیریال اول خو رښتیا دا سل هایټ هم زه برابر کړم. سل هایټ دا 2 متره تقریبا باید وي، برابر باید نصب شي. ښه دا هم چې نصب کړه، اوس دلته یو کار په کار ده که بالکل دا د کړکۍ نوعیت زما نه وي خوښ. تاسو وګورئ دغه کړکۍ زه دا ډول کړکۍ نه غواړم، او کوم رقم چې زه غواړم هغه نشته ده پریویټ کې. نو زه په همدې کې ایډیټ کوم، د دې نه داسې یو مختص ډول کړکۍ جوړوم چې هغه دلته وي. نو دې لپاره موږ او تاسو چې ته ځو ایډیټ فیملی، یعنی که تاسو غواړئ چې د ریویټ په جوړو شیانو کې ایډیټ وکړئ نو په هغه صورت کې بیا تاسو ایډیټ فیملی ته ځئ. ایډیټ فیملی ته چې راغلی ګورئ هره مرحله ځان لپاره یو ایډیټ لري. اول مین فریم ده. مین فریم ته چې تاسو راځئ ګوره سلیکټ هم وکړه، دلته تاته وایي چې ایډیټ ایکسټروژن، ایډیټ ورک پلین، صحیح ده که نه؟ کومه برخه چې ته کار کوي هغه باندې ته ایډیټ کولی شي. اوس ته کولی شي دا د مثال په توګه چې کې ښکته او پورته کړي، لیکن که په دې موږ ډبل کلیک وکړو نو ګوره د دې دا جوړښت موږ ته راځي مخې ته. نو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه، دغه ډیلیټ که، دا هم ډیلیټ که. زه داسې یو سیستم غواړم چې د دې ماینس کې په دغه ارتفاع یو خط موجودی، دا لاین دلته ولګیږي او دا لاین دلته ولګیږي. په همدې توګه لږ څه له دې نه پورته بل لاین وي چې هغه دلته ولګیږي او بلې دلته ولګیږي. بالغه نه دغه ماینس خطي موږ ډیلیټ کوو. یوه برخه جوړه شوه، لیکن ټوله نه ده جوړه، یوازې ګوره یوه برخه د مین فریم موږ جیک کړ. اوس دا نور هم باید همغه رقم ایډیټ کړو، دا ټول باید د همغې مطابق شي. نو کله چې دې ته راسم په دې ډبل کلیک وکړم، دې کې هم ګوره کرښې شته. څو کرښې دي؟ 2 کرښې. دا هر یوه باید د همدې مطابق شي. صحیح ده؟ دا ډیلیټ شوله، دا ډیلیټ شوله. اوس نو مجبور یو چې موږ د همدې مطابق مخکې لاړ شو. نو زه یو لاین اخلم، هغه خو تیار برابر ده، دلته به یې ورسوم داسې. بل دلته دغه کې لږ ذره فکر پکار ده چې دا دلته وصل راسي باید، ځکه چې بیا درد سر جوړوي درته. دلته راغلو، دلته راغلو، دا فینش کو وګورو که قبولی کی. ګورئ بعضې اوقات دغه لاینونه چې اوورلپ ولري دا بیا نه قبولوي په اسانۍ سره. دا اوورلپ لاینونه په ایډیټ کې ډیره مشکله ده چې په پروګرام یې قبول کړو. دا وګورئ طبیعت شی وایي line must be in closed loops, the highlight lines are open on one end. ښه دلته وایي چې دا لاینونه کلوز شوي نه دي، دا باید یو کلوز لوپ کې راشي. دا اوس ګوره صحیح لوپ یې وخوړه، دا وګورئ دا هم صحیح شو. دا برخه هم ایډیټ شو. ګورئ دا فریم هم ورسره چې شو جیک شو. اوس نوبت د چا ده؟ نوبت د دې برخې ده. هر څه چې ده که شیشه ده که هر شی ده، خو معنا دا چې تاسو به ټول په همغه بڼه ایډیټ کوئ. دا ګورئ دې ټولو کې به تغییر راځي. که چېرته تغییر را نسي نو بیا په هغه شکل نه قبولیږي څنګه چې موږ او تاسې ته په کار ده. دا وګورئ په داسې شکل سره. نو موږ او تاسې به بیا دې ته لاین اخلو، ورته چې دا خو بې له دغې ساحې سره لګېږي. دا لږ ډېر مخکې راغی. دا وشو او بعد دغه نه زه خو اوس لږ څه سرسري کار کوم، صحیح ده، خو په کار ده چې دقیق کار وشي.
باید څنګه وشي دقیق کار وشي اوس هم فکر نه کوم چې دا کلوز لوپ کې قبول کی ګوره دا وشو نوره که څه برخه پاتې ده شیشه پاتې ده صحیح ده یوازینۍ برخه هغه شیشه ده چې پاتې ده نو مانولي چې کار کوو بیا نو داسې فکر وکړئ انجینر صاحب چې اما د اټوکټ قضیه کېږي دا لږ څه تکلیف غواړي نو چې هر رقم دا ډیلیټوو لاین اخلو او دلته یې رسوو داسې او داسې فنش اوس چې کله دا فنش شوه دا کړکۍ په همغه بڼه موږ او تاسو ته چې شی ده جوړه ده که غواړو وی ګورو چې آیا ده که نه ده دغه جنرالسټیک واخلئ ګورئ کړکۍ په هغې بڼه جوړه ده اوس چې کله جوړه ده نو څنګه چلپ کوو ورته وایي چې لوډ انټو پروجیکټ همدغه کړکۍ پروجیکټ ته اوس چې وایي چې اووررایډ د اکزسټنټ ورژن آیا د همدغې کړکۍ په سر یې جاګوزینه کړمه که د اندازو سره یې جاګوزینه کړم ورته چې اندازو سره یې جاګوزینه کړه وګورئ خیال هم ده لیکن دلته دیوال نه ده کټ کړی ولې زه مجبور یم چې دلته څنګه چالو کړم همدغه کړکۍ چې مونږ د څه په نوم باندې نه پوهېږم واخیستله واټر کلوزټ دا م واخیستله اوس به بیرته ګراوند لیول ته راځم او ارکیټیکچر ته به راځم وینډو ته به راځم دلته به راځم او کومه وینډو به اخلمه واټر کلوزټ وینډو سیل هایټ څومره ده 2 متره دا به زه راواخلم جای په جای به یې کړم څنګه یې نښئ زه په ګراوند لیول کې یم که کوم ځای کې یم ګراوند لیول کې بالکل وینډو ډور هم واخیسته ارکیټیکچر وینډو پراپرټیز واټر کلوزټ وینډو هم واخیستله اوس هیډ هایټ 250 ده دا زه ورته یم چې 150 ونیسه بیا به ایډیټ کړو view 3D ښه څه برخه داسې ده چې ایډیټینګ نه موږ نه اشتباه شوي په همغه تر کټ آوټ نه ورکوي دا کومه برخه چې اضافه ده هغه کټ آوټ نه ورکوي خو ترتیب یې په دې شکل ده موږ ورخطایي کې کار وکړو ما درته ویلې چې د لاینو لاپو دا خبرې ډېر رول لري معنا که مینولي کومه دروازه یا کومه کړکۍ کوم شی موږ ایډیټ کوو دغه طریقه ده ایډیټ فیملي ته ورځو چې په هر ترتیب وي خو چې زحمت پکې وباسو بیا ډېر کار کېږي هر څه موږ کولی شو پکې نو په دې ترتیب سره موږ کولی شو چې مینولي په یو جسم کې ایډیټ وکړو اوس که د هغې نه استفاده نه کوو د پلان د تکمیلوالي لپاره وینډو اخلو همدغه هغې کې یو بله وینډو اخلو د مثال په توګه 610 ښه دا خو نویت ټول همدغه نوه شوي دي نوې ټولې همدغه نوې شوي دي مشکل نشته زه به راشم ګراوند لیول ته وینډو نوې ټولې همدغه نوې شوي دي خو سیل هایټ به یې ګورو 200 کلوز او 3D دا ګوره ټول نوې ټول فیملي همدغه رقم سوی دی په هر صورت اوس که موږ او تاسې د دې لپاره دا سیل هایټ له دې جینه موږ بدلولی شو که زه ورته یم چې 2 متره نه دا د مثال په توګه څومره که 180 بیا به ډېره جګه سي 150 120 ځکه چې موږ خپله دا کړکۍ موړکۍ کوو بېرته دا موږ ته دومره نه ده پکار هایټ د دې عین 122 ده زه ورته یم چې 50 یې بس ده اوس په دې هایټ په خپله تنظیم شي سیل هایټ 2 متره ښه دا برخه وشو بله مسله چې موږ غوښتل خبره پرې وکړو هغه دا وه چې موږ غوښتل چې یو بیم رسم کړو خوا او شا د بیم د رسمولو څو طریقې دي کولی شي همدغه دیوالو باندې سر په سر هم رسم کړو زه مثلا لیول 2 ته راځم اول خو یوه خبر زه باید وکړم چې دلته باید زه د بیمانو جای پرېږدم د بیمانو جای باید څه وکړم پرېږدم د بیمانو د جای د پرېښودلو لپاره زه مجبوره یم چې دغه دیوالونه 10 سانتۍ ټول څه کړم ښکته کړم دا یوه طریقه ده چې زه د بیمانو جای ورته پرېږدم که نه یې د همدې په سر باندې هم بیمان رسمېږي خو له دې نه جګ راځي بیا چت جګ راځي یعنې موږ په هر حالت کې باید معیار په نظر کې ونیسو
نو که مونږ جای ورته پرېږدو څنګه یې پرېږدو تاسو الیویشن کې وګورئ که زه چېرته الیویشن ته راسم فرضاً ایسټ الیویشن ته تاسو وګورئ دا دیوال راغلی فکس په لیول 2 کې صحیح ده زه به داسې کار وکړم دلته به راسم لیول ته پک لاین ته به راسم 10 سانتۍ آفسیټ به واخلم ورته وایم چې دغه څه شی کوو دا لږ راښکته کوو صحیح ده دلته باټم اف بیم ورته وایو یا د بیم باټم برخه ورته وایو دا به زه لږ مات کړم دلته به ورته ولیکم چې بیم باټم صحیح ده او هغه به بیا لیول 2 سي ښه د بیم باټم کې چې زه غواړم دا دیوالونه ټول راولم دا څنګه راځي په دې کې یو طریقه درته ښودلی شم چې څنګه کولی شو موږ او تاسې په دې کې سلیکشن ترسره کړو یعنې د سلیکشن لپاره دلته هم یوه لاره شته ده دلته څنګه کار کوو راځم زه 3D ته چې راغلم دغه ټول پلان مکمل سلیکټ کوم تاسو وګورئ ټول مې سلیکټ کړه د سلیکټ نه وروسته دلته راځم فلټر ته فلټر کې ورته وایم چې ټول شیان لرې کړه اوس کم شیان موږ ته سلیکټ کړه ګوره موږ ورته وایو چې دیوالونه راته سلیکټ کړه صحیح ده که نه دیوال سلیکټ کړه او متباقي د هیڅ سره غرض مه کوه او کورټن وال ګرایډ کورټن پینل چې همغه مخکې سټور فرانټ ده دغه ماته څه کړه سلیکټ کړه دا هم چې واسطه اپلای اوکې خو دې کې مشکل دا ده چې د فاونډیشن دیوالونه هم ورسره سلیکټ کېږي ښه اوس د دې لپاره چې دې مشکل نه خلاصو څنګه چل کوو کلیک کوو راځو ګراوند لیول ته چې راغلو همدغه سلیکشن کوو په ګراوند لیول کې ګوره بیا فاونډیشن نه راځي ګراوند لیول کې فاونډیشن نشته دا مې چې واخسته اوس همدې فلټر ته راځم اوس مې که چېرته ورته ویل چې چیک نن او وال انتخاب که سره د دې کورټن ګرایډ او کورټن پینل اپلای اوکې تاسو به وګورئ که زه چېرته راشم 3D ته ګورئ فاونډیشن پکې نه ده سلیکټ صحیح ده کله چې فاونډیشن پکې نه ده سلیکټ نو زه اوس د دې پراپرټیز ته راځم پراپرټیز ته چې راغلم ښه یو خبره ده چې هغه کورټن والو دا خبرې باید موږ سلیکټ نه کړو ځکه که دا موږ سلیکټ کړلې نو بیا هغه هم پکې راځي زه به دا کورټن ترې لرې کړم فقط وال به واخلم اوکې هغه کې به بیا موږ او تاسې سلیکشن وکړو تغییرات به راولو دلته به زه راشم ورته وایم چې داسې وکړه بیس آفسیټ سره غرض نشته دا ورته وایم چې اپ ټو لیول 2 مه نیسه اپ ټو څه ونیسه باټم آف بیم لیول چې کوم یو ده ښه کانټ میک ایکسټروژن ښه ځینې کړکۍ وي چې هغه ایکسټروژن لکه دغه کړکۍ وه که نه د ایکسټروژن غوښته دا کړکۍ نه ده د ایکسټروژن غوښته 170 دې له وجې نه یې څه مشکل جوړو ښه اوس خبره دا ده چې موږ او تاسې دا برخه خو جوړه کړله ګورئ د هغې سره دا هم د وال په کټګوري کې راځي دا هم ورسره کته شو داسې نه ده چې دا پاتې ده اوس موږ هم د باټم آف بیم لیول ته ځو باټم آف بیم یا بیم باټم په دې لیول کې موږ او تاسې ته څه شی نه ښکاري ځکه چې موږ او تاسې لیول تر دې جې پورې نیولی ده د دې نه پورته نه ده نیولی که نه نو زه به اوس داسې کار وکړم چې ښه دا خو بیا موږ ته وښیي چې دې جې پورې ده راځم ګراوند لیول ته ګراوند لیول کې دا واخیستل ښه فرضاً دا یو دیوال سلیکټ کړم دلته راځم up to level bottom of beam ښه چې داسې نه کېږي ښه بیا به یو بل کار ورسره وکړو یعنې که د دې میتود نه مخکې نه ځي بیا موږ او تاسې یو بل کار ورسره کولی شو چې دې ته موږ او تاسې وینیسو تر همغه ځي پورې صرف آفسیټ ورکړو چې دلته ښکاره شي موږ او تاسې ته نو زه به څنګه چل وکړم په همدغه ګراوند لیول کې به دا دیوالونه بیا هم سلیکټ کړم فلټر ته به راسم ورته وایم چې وال سلیکټ کړه نور باقي ډي سلیکټ کړه اپلای اوکې پراپرټیز ته به راشم ورته وایم چې دا تر هماغه لیول 2 پورې ونیسه لیکن ټاپ آفسیټ ورته ورکړه څومره 10 سانتۍ اوس به راشو موږ باټم آف بیم لیول ته ګورئ دلته اوس ښکاري باټم آف بیم لیول کې ښکاري ځکه نیولی یم تر هغې ده صرف یو هغه هم ورکړی ده آفسیټ هم ورکړی تېرېږي اوس که زه راشم دلته د ایسټینګ نه ماته ښه دا خو موږ نور هم پورته کړی 10 سانتۍ مثبت هم نیولی باید منفي هم نیولی وای ground level select filter check none walls apply okay properties ورته چې مثبت 10 نه منفي 10 که نه
منفي 10 چې ورته ویل 10 هم 0 شو 0 نه منفي 10 ته راځي هغه اتومات اخلي. ښه اوس به زه سټینګ نه ماته لاړ شم چې څه شوي دي دا وګوره دا اوس ښکاري. اوس خدای کړي چې دې لیول کې ښکاره شي بیا هم نه ښکاري. خیر د دې لپاره بیا موږ او تاسې وروسته رینج هم سیټ کولی شي چې څنګه کولی شي دې لپاره څه شی وټاکو رینج وټاکو. خو اوس لپاره داسې کار کوم زه دې ته کنټرول زیډ وایم چې دا ښکاره شي. زه بیم پې رسموم چې هر چېرته راغی بیا بیم خپله ټاکم او دوی خپله ټاکم یعنې موقعیت ورته ټاکم. اوس نو زه راځم د بیم لپاره. بیم لپاره موږ او تاسې دغلته چې کله راغللو په سټرکچرل کې یو خو موږ او تاسې ارکیټیکچر ده یو موږ سټرکچر لرو. په سټرکچر کې ګوره موږ وال لرو او بیم لرو. بیم ته چې کله راغللو په بیم کې لوډ فیملی کې موږ او تاسې بیا هم لایبراري ته راځو میټریک لایبراري ته. میټریک لایبراري کې راځو ورته سټرکچرل صحیح ده که نه. دلته موږ ته ډېر سټرکچرل ده سټرکچرل فاونډیشن ده کنیکشن دي کالم ده سټرکچرل فریمینګ ده که نه. موږ او تاسې به فریمینګ واخلو. فریمینګ کې موږ او تاسې ته کانکریټ ده لایټ ګیج کانکریټ ده پریکاسټ کانکریټ ده سټیل ده او ووډ ده. ورته وایم چې کانکریټ کې ګوره موږ او تاسې ریکټینګولر بیم لرو جوایسټ لرو او په همدې توګه پنج جوایسټ لرو. زه ورته وایم چې ریکټینګولر بیم اخلم. ورته وایم چې اوکې مې چې واخیسته. دلته اوس زه راځم پراپرټیز ته ټایپ پراپرټیز ته. دلته ویلي چې بی یعنې عرض 40 سانتي. ورته وایم چې نه دا 15 که او عمق نیولی ده 40 دا ورته وایم چې څومره که 10 که 15 په 10 کې اوکې دا هم چې واخیسته. اوس خبره دا ده چې ترسیم کې خو موږ کولی شو چې عیناً د دیوال په شانتې رسم کړو. لیکن راځئ یو بله طریقه درته وښیم د پیکلاین په طریقه باندې. پیکلاین واخلو د پیکلاین په واسطه چې چېرته تاسو کلیک کوئ رسم شي. لیکن دلته مسله دا ده چې دغه لیول کوم ځای کې لیول ورته وایي چې بیم باټم یعنې د بیم باټم دا څه شی دا پلیسمنټ وي او سټرکچرل یوزیج اټومیټیک دا د ګارډر لپاره هارزنټل بریسنګ جایسټي دا څه شی وي یعنې ګارډر د څه شی دا ورته وایم چې اتوماتیک د کار لپاره چې استفاده کیږي. 3D سناپینګ زموږ ځکه نه ده په کار چې اوس 3D کې نه رسمو. ګوره زه کلیک کوم بیم رسمیږي. none of the created elements are visible. ښه دا وایي چې دلته نه ښکاري موږ او تاسې ته صحیح ده نه به ښکاري په دې خاطر باندې چې موږ او تاسې دا بره لیول کې اضافه کیږي له دې نه پورته ارتفاع اخلي. لیکن زه به داسې کار وکړم چې یو ځلې به لاړ شم څه شي ته 3D ته لاړ شم وګورم چې په کوم وضعیت کې لګیا دي. تاسو وګورئ بیم چیرته لګیا ده دلته رسم شوی. بیم ولې دلته رسم شوی ځکه موږ دیوال ته افسټ تر اوسه نه ده ورکړی که نه. نو یو ځلې به بیم ټول رسم کړو بیا چې دیوال ته افسټ ورکړو دیوال په خپل جي ته راځي. اوس دیوال 15 سانتۍ له بیم نه جګ ده ځکه 10 یو ده او 10 بل ده که نه خپل لیول نه هم پورته تللی. نو زه به یو ځلې دا بیمان ټول رسم کړم بعد هغه نه بیا دیوال راښکته کړم. یو کار به وکړم چې دغه یو دیوال به یو ځلې ټیټ کړم زه وګورم چې آیا دا بیم د دیوال د پاسه صحیح رسم شوی که نه ده رسم شوی. کوم دیوال ټیټ کړم دا دیوال ټیټ کړم. څنګه چل ده دا دیوال مې انتخاب که. اوس راځم دې براوز ته ورته وایم چې اول خو ته دا داسې وکړه چې اپ ټو لیول 2 دا منفي 10 که. وګورو چې بیم صحیح رسم شوی که نه ده رسم شوی. ښه د دې بیم موقعیت به هم ټاکو. ورته وایو چې ښه start level offset end level offset cross section او دا مسائل څنګه دي کې نه دي فعال ریفرنس لیول او ورک پلین. ښه د اول لیول نه دی افسټ ورته وایم چې 10 سانتۍ خپل د ارتفاع په اندازه اینډ لیول افسټ هم نه لري. ښه دا نو اوس که موږ او تاسې دلته په دې بڼه رسموو وو ښه دا سټارټ ټو اینډ 10 ښه دا خو د پاسه د دیوال راغی. آیا موقعیت دیوال د پاسه صحیح راغلی که نه ده راغلی صحیح ده وګورئ نو ګورو چې صحیح راغلی صحیح ده که نه. یعنې موږ او تاسې دیوال د پاسه چې کله بیم اضافه کوو نو دغه بیم چې دی دیوال د پاسه صحیح راغلی و. یوه خبره ده که دلته وتلې برخه ولري ځکه موږ دا 15 نیولی ده اگر چې دیوال هم 15 ده خو دا بهر راوتی ده په کارو چې دا د دیوال داخل لوري ته رسم شي. خو دا دومره مشکل خبره نه ده موږ او تاسې کولی شو په دې بڼه هم ترسیم کړو جوړ کړو. دا هر وخت تنظیمیږي دا داسې مشکل نه لري چې تنظیم نشي. نو که احیانا موږ او تاسې کله کله غواړو چې بیم رسم کړو نو بیمونه په دغه ترتیب سره څه کولی شو رسمولی شو.
صحیح ده که نه که موږ غواړو بیم ځای په ځای کړو او د ډراونګ په واسطه خو کولی شو د پکلاین په واسطه موږ بیم رسمولی شو خو اوس دا بیم زه ځکه کینسلوم چې دا ما سره په حساب سټرکچرل پلان نه ده دا ما سره ارکیټیکچرل پلان ده او په ارکیټیکچرل پلان کې موږ بیم ته ضرورت ځکه نه لرو چې موږ او تاسې د بیرونو داخل نه یوه نما ښکارو نو بیم ته هغه ته څه ضرورت ده ځکه دې مقاومت خو موږ نه سنجش کوو صحیح ده نو موږ ته فقط یو موډل پکار ده ارکیټیکچرل ده خو طریقه مې درته وښودله مخصوصا کله چې تاسو غواړئ د براورد په جدولو کې د کانکریټ دقیق مقدار معلوم شي هلته بیا ضرور ده چې بیمان شی وي موجود وي ځکه بیم هم کانکریټ خوري هلته خو بیا پایم باید رسم کړو موږ خو اوس پایم نه دي ورکړي صحیح ده دا مسله مهمه ښه دا چې مخکې بیس کې ورسم شوي دي او د دیوالو په اړه به بیرته موږ او تاسې ګراوند لیول ته راشو ګراوند لیول والز به سلیکټ کړو فلټر ته به راسو ټول بر لري کو والز به پرېږدو اپلای اوکې پراپرټیز ته به راشو او د آفسیټ به چی کو صفر کوچې سلیکټ شوي چې آفسیټ نه مني فلټر چیک نن والز اپلای اوکې ټاپ آفسیټ صفر 3D ته راځو دا بیرته خپل عادي حالت ته چی سو راوګرځېد ښه اوس نو نوبت د فلور ده ځکه فکر نه کوم چې نور د بیم په مسله کې څه شی پاتې د فیملی ریټ هم درته ویلې بیم هم درته ویلې اوس نوبت د فلور ده چې موږ یو فلور رسمو فلور څنګه رسمو ډېر اسانه فلور موږ تاسې په ګراوند لیول کې رسمو که نه ځکه ګراوند لیول نه کته هغه کوټې غوچې پاتې دي نو فلور څنګه رسمولی شو ډېر اسانه ارکیټیکچرل ته راځو دا هلته موږ آپشن لرو د فلور په نام صحیح ده فلورم واخیسته فلورم تقریبا په څو طریقو لرو ارکیټیکچرل لرو سټرکچرل لرو فلور بای فیس دا فلور بای سلاب بیج دا چې دا ماینه نه یو وال اپشن نه دي خو زه فعلا دلته ارکیټیکچرل فلور اخلم ته باید اول دلته د فلور نوعیت وټاکې مخکې له دې نه چې رسم کړي صحیح ده نو د فلور نوعیت ټاکلو لپاره موږ او تاسې دلته ټایپ پراپرټیز ته راځو دلته ورته یم چې ډوپلیکیټ دلته ورته یم چې یوزر فلور مې چې کله واخیسته ورته وایم چې اوکې اوکې مې واخیسته اوس دلته یې دې سټرکچر ته راځم اول خو دا ده چې دې ضخامت یې ډېر زیات ورکړی 40 سانتي ضخامت یې ورکړی ده زه ورته یم چې دې ته زیات نه زیات 15 سانتي کفایت کوي اوس نو راځم مټیریل ته تاسو کولی شئ دې لپاره مټیریل انتخاب کوئ طبقه انتخاب کوئ چې څه شی وي مټیریل اوس مټیریل دلته هر شی نیولی سي مثلا تاسو کولی شئ ورته کارپیټ ونیسئ دا ما د هغه نه ځینې مټیریل یې پاکې شوي دي ټایلز ونیسم یو مټیریل هم نشته ده دا څنګه مسله ده ښه نو که موږ او تاسې راشو دلته لایټ ویټ کانکریټ ډم پروفینګ مثلا ډیفالټ فلور صحیح ده دا یو رقم مټیریل ده ما ونیو ډیفالټ فلور په نامه باندې د دې اپیرنس ته راځم چې دا به ښکاري څنګه دا به هلته موږ ته یو طبقه کې وښیي چې دا ډیفالټ فلور به په داسې شکل سره ښکاري انوایرنمنټ رینډر سیټینګ وارم لایټ دغه نو موږ او تاسو ته به دا په دغه شکل سره چې ده ښکاري نو زه به دا ورته یم چې اوکې او ضخامت یې 15 شو ورته یم چې اوکې شو فنکشن یې چې د انټریر استفاده کیږي او د دې لپاره مقاطع دي ابسوربستنس ده او رفنس ده معنا دا څومره جذب ولري د نور د رنګ په حساب او بله خبره دا ده چې رفنس درشتي ضریب څومره وي څومره درشت وي اوس دا څو رقمه رسمولی شو یو خو دا ده چې عیناً ډراونګ باندې ریکټنګل واخلو ټول هغه کې رسم کړو یو دا چې دیوالو لاندې موږ فلور ته ضرورت نه لرو نو موږ او تاسې باید هره برخه کې جدا جدا څه شی کړو رسم کړو نو د هغې لپاره موږ پکلاین طریقې نه هم استفاده کولی شو چې یو خط واخلو صحیح ده په هغه طریقه هم کېږي لیکن موږ او تاسې کولی شو چې فلور داسې هم واخلو چې د مثال په توګه هرې کوټې ته جدا جدا لکه د مثال په توګه که دلته ښه دې ته به بیا کاشي انتخاب کړو دلته مې فرضاً فلور رسم که په دې بڼه دلته په دې بڼه
لیکن دلته چې رسموم لږ مې په تکلیف نو یو دفعه آرک واخله یو دفعه بل واخله دې لپاره یو بل آپشن هم موږ لرو دا به زه اوکې کړم ښه would you like to ښه نو دا فلورس ما رسم کړل اوس زه بیا راځم ارکیټیکچر دلته فلور ته راځم فلور ته چې راغلم دلته موږ او تاسې راځو ارکیټیکچرل فلور لرو دا مو واخیسته د دې لپاره موږ او تاسې فلور کولی شو بل څه رقم یې واخلو باونډري لاین سلوپ ارو span direction pick wall pick line partial ellipse ښه pick wall به واخلو pick wall طریقه دا ده چې هماغه مربوطه دیوالونه چې ته غواړې فلور پکې رسم کې هماغه انتخاب کا په هغې کې په خپله چې رسمیږي فلور رسمیږي تاسو وګورئ صحیح ده که نه کومه ساحه کې چې تاسو غواړئ کومو دیوالو کې چې تاسو فلور غواړئ هغه دیوالونه سلیکټ کړئ نو اتومات په خپله په هغو کې چې رسمیږي فلور رسمیږي فنش یې کوئ دلته البته ځینې اوورلیپ راځي ځکه ځینې فلورونه تیار رسم شوي دي که نه که زه داسې وکړم چې د دې په نمایندګي همغه یو پرېږدم مثلا دغه واخلم دلته پیکوال واخلم دلته پیکوال واخلم ښه هلته موږ او تاسې تیار فلور لرو هم دلته پیکوال واخلم یو بل آپشن چې مستقیما هم دغه داخل کې کلیک کېده او د هغه نه راته چې دا آپشن ولې نه راځي خو خیر که دا نه و بیا موږ او تاسې کولی شو د پیک لاین نه استفاده وکړو پیک لاین هم موږ او تاسې سره مرسته کولی شي په دې برخه کې داسې په دې ترتیب سره خو په هر صورت زه ریکټینګل اخلم ریکټینګل نه ورته یم چې دلته هم فلور رسم که راته دا مو واخیسته او دلته یم چې رسمو دونه ستونزمن کار دا هم نه ده چې اوس موږ ته ډېر ستونزمن ښکاري یو لاین رااخلو دې ځای پورې رسمو بعد هغه نه یو بل لاین رااخلو دې ځای نه رسمو دې ځای پورې او نهایت موږ او تاسې دلته چې کوو یو آرک رااخلو ورته وایو چې دا یوه نقطه دا بله نقطه نور یې ورسوه هر چېرته چې رسوئ فنش دا هم دومره ستونزمن کار نه دی چې ګوندې دې کې رسمول به دومره سخته کار وي بیا موږ راځو ارکیټیکچرل ښه دې نورو کې هم نه پوهېږم رسم کړه که رسم هم نه کړه زه به 3D ته یو ځلې لاړ شم چې معلوم شي کوم ځای کې رسم ده کوم ځای کې نه ده رسم ښه حدودا ټولو کې رسم شوی ده صحیح ده یو دغه ځای کې چې رسم ده که رسم نه ده دې کې نه ده رسم هغه کې هم نه ده رسم او دغه هم دقیق نه ده رسم شوی دا ایډیټ کوو او بعد هغه نه فینش ورته وایو دغه چې وایي دا په دې خاطر وایي چې مطلب دغه د فلور په حیث دا وایي would you like walls that go up to this floor's level to attach to its bottom معنا دا که لاندې د دې دیوالونه غواړي چې دغه فلور سره ځان سریح کړي اوس خو دې لاندې کوم منزل نشته پورته منزلو کې بیا دا کار کولی شو چې لاندې منازل ارومرو سره سریح کړي ځکه مونږ چې دا فلور هم اچو بعضې فلورونه داسې لکه مونږ کاشي اچو تشناب پارټیشن سوی یا دیوالونه چت ته نه یې رسېدلي منځ کې پارټیشن نو هغلته چې ته فلور رسم کې دا چې ورسېږي بیا هلته سري کېږي ورسره که نه نو هغه لپاره هم دا آپشن یې مونږ ته اچول اوس که فرضاً تشناب ته مونږ وغواړو د کاشي والا کوم فلور جوړ کړو دا هم اسانه ده مونږ راځو ګراوند لیول ته چې راغللو بعد له هغه نه راځو بیا هم فلور ته چې راغللو همدغه فلور ورته وایو چې څه شی که ډوپلیکیټ یې که دلته ورته وایو چې باتروم دا هم چې واخیسته فقط مټیریال یې ورته وایو چې دا څه شی که ټایلز که ښه انټیریر فلور ډیفالټ فلور وینایل کمپوزیټ ټایل دا یو ډول د کاشیانې ورته نیولی ده په نظر کې دا ډول صحیح ده مطلب نوعیت یې ده نه نو بعد له هغه نه ورته وایو چې اوکې او ضخامت یې همغه 15 سانتي دا هم جوړ بعد له هغه نه راځو همدغه یو فلور دلته رسمو داسې فنش نو تاسو اوس که چېرته دا په ریلسټیک شکل کې وګورئ د دې فلور د چی نه راغلی ده ټایلز یا کاشیګانو نه راغلی ده ښه کنسسټنټ کلر دا خو رښتیا هغه موږ ته ونیسه لاین
او بیا راځم 3D ته. دې ترتیب د دې هغه فلور چې شو برابر شو. اوس نو هغه برخه چې خالی گاوله چې ګوندې دلته مونږ او تاسو ته مشکل جوړېده یا د مثال په توګه په دې کې مونږ او تاسو کار نشوای کولی، نو هغې لپاره بیا مونږ د دې آپشن نه هم کار اخیستلی شو. یو آپشن بل هم دا ودرېږه چې هغه هم درته ووایم. ګراوند لیول ته چې راشو مونږ او تاسو دلته راځو سلیکشن ته، فلټر ټول لرې که، یوازې فلور پرېږده، اپلای اوکې. ښه فلور سلیکټ شو. د فلور سلیکشن نه وروسته مونږ او تاسو ورته چې شیفت دا وباس. ښه دا ټول یو دی. دلته اوس یو بل آپشن ده ډیمولیش، د پینټ په نامه یو آپشن ده. پینټ وظیفه څه شی ده؟ پینټ وظیفه دا ده چې هره نقطه ته غواړې مشخص، صحیح ده، د هغې مټیریال بل شی وي. د مثال په توګه دا هلته زه غواړم چې ته ودرېږه د مثال په توګه دلته پلیوډ شیټینګ، صحیح ده که نه؟ دغه برخه زه غواړم چې پلیوډ وي، یعنی لرګی وي، نور دې په خپل حال باندې وي، صرف دا دې ماته څه وي پلیوډ شیټینګ وي. دا اوس په کومه ساحه کې ته غواړې؟ په دې فلور کې غواړې، دې فلور کې غواړې، دې فلور کې غواړې؟ ورته وایم چې دغه دوه فلورو کې غواړم، صحیح ده که نه؟ دا مې شی کړله، انتخاب کړه ورته، ورته وایو چې ډن، صحیح ده. نو زه راځم 3D ته، تاسو وګورئ دا پینټ هم یو داسې آپشن ده چې موږ او تاسو سره څه کولی شي مرسته په دې کوي چې نور فلورز دې په خپل حال باندې وي، هغه مشخص ځای چې ته غواړې. حتی د پینټ نه تاسو په دیوال کې هم کار اخیستلی شي. فرض یعنې څوک وایي چې دغه دیوال کې دلته ماته یو پټه ایجاد کړه د نورو موادو یا یو بل ډول ډیزاین. ما چې تاسو ته ویلې چې موږ کولی شو په دې کې ډیزاین استفاده وکړو، نو دا پینټ دلته هم کار کوي. مطلب دا دیوال سلیکټ کړه، دلته راسه ورته وایي چې پینټ، فقط شی انتخاب کړه، مټیریال انتخاب کړه، هر څه چې ستاسو خوښه وي، پلاستیک وي د مثال په توګه، هر څه چې وي، ووډ وي، لرګی وي دلته، نو هر څه مواد چې انتخابوي هغه مواد انتخاب کړه. نو د هغه موادو نه درته څه کې جوړوي. فرضاً زه غواړم چې دا د دې ډول بلاکونه دا فیس جوړ شي. دیوال هماغه دیوال ده، صرف دغه فیس یې موږ او تاسو نه چی نه جوړ کړی ده، راته بلوک نه جوړ کړی ده. نو دا پینټ آپشن هم دلته موږ او تاسو سره ډېره مرسته کولی شي که په اختصاصي بڼه کومه برخه کې موږ او تاسو اختصاصي مواد اچو. دا شاته دیوال هماغه دیوال ده، صرف دا مخې باندې هسې یو فیس ورته اچولی ده، یو پټرن یې اچولی، یعنې دا اوس په مټیریالو کې نه حسابېږي، نه د بلوکو حجم دلته حسابېږي، ځکه موږ ضخامت ورنه کړو، هسې یو لیر یو رنګ غوندې پرې راکش کړو. نو دا فقط نه ما لپاره ده، په محاسباتو کې دا شی نه راځي. نو دا هم ډېر هیلپفول ده، مرسته کولی شي. ښه والی دا ده چې په فلور کې هم کار ترې اخیستل کېږي، په دیوال کې هم کار ترې اخیستل، خلاصه چې مستوي سطحه وه، موږ د هغې نه کار اخیستلی شو، کولی شو چې اپلای کړو. دا هم شو د فلور مسله، او ورسره د څه شي برخه، ورسره د پینټ مسله، چې پینټ کې موږ او تاسې داسې ګټه اخیستلی شو. نو دلته اوس یوه مهمه موضوع دلته دا ده چې د دغه آپشنو نه موږ څه ګټه اخیستی شو. ګوره دا لاندې موږ او تاسې یو څه آپشنې لرو، دا ډېر ګټور آپشنونه دي، خو موږ او تاسې دې په استعمال باید پوه شو. اول دې ته راسو، راځئ چې مخکې له دې نه یو سیکشن واخلو. زه به راسم ګراوند لیول ته، او د دې تعمیر نه به یو سیکشن واخلم. څنګه سیکشن اخلم؟ ډېر اسانه، ویو ته راځو او د ویو نه دا هغلته سیکشن اخلو. سیکشن هم چې واخیسته، هر ځای نه چې تاسو خوښه وي دا سیکشن تیر کړئ. سیکشن تیر شو، بعد هغه نه راسئ، په دغه سیکشن باندې ډبل کلیک وکړئ، تاسو ته دا سیکشن خلاصېږي. فعلا تاسو وګورئ په دغه سیکشن کې چې موږ ته ښکاري دا دیوالونه تش ښکاري، دروازې د سیکشن په بڼه ښکاري، او لاندې چې کانکریټ دی هغه کانکریټ د کانکریټ مټیریال په شکل ښکاري. ګورئ دې کې د دې موضوع ډېر لاس ده. فعلا موږ ته وایي چې کورس، بیا که موږ ورته وایو چې میډیم، ګورئ یعنی کورس معنا صرف غټ شیان راته وښایي. اوس چې میډیم وایي چې متوسط حالت کې هم چې وي هغه هم راته وښایي. تاسو وګورئ چې د دیوالونو قط هم په هماغه سټنډرډ شکل چې څنګه باید وښودلی شي هغه موږ ته ښیي. او که زه ورته وایم چې فاین، نو بیا ډېر واړه واړه شیان هم راته ښیي. ګورئ دستګیرونه او قلفکونه دا شیان هم راغلي. نو تر کوم لیوله مقاطع تا ته وښیي هغه له دې جې نه فیصله کېږي. دا آپشن په منیوګانو کې نشته. انشاءالله د دې په استعمال خو پوه شئ، ستونزه خو نشته. 3D ته راځو.
په 3D کې چې کله موږ او تاسې راځو ګورئ دغلته موږ او تاسې دا راته ښیي چې دغه پلان موږ ته څنګه ښکاره کړي. مثلا فعلا دا په ریلسټیک بڼه ده، معنا هر څه په خپل رښتیني رنګ او رښتیني مټیریال شکل کې وښیه. که زه ورته یم چې نه دا ماته د کنسسټنټ کلر په شکل وښیه، صرف د رنګونه راته وښیه، مټیریال یې مه ښیه راته، نو دا د رنګونو په حساب باندې ده. که زه ورته ووایم چې دا راته د شیډډ په شکل وښیه، نو دا هم تقریبا رنګونه دي، یعنې ډک شوی. که هیډن لاین ورته ویم نو تور او سپینې راته ښیي، او که زه ورته ویم چې دا راته وایر فریم وښیه نو بالکل اکس ری راته ښیي، او که زه ورته ویم چې دا راته د ریټریس په شکل وښیه نو دا د شوب رینډر یا رینډر ته نږدې حالت کې ښیي، یعنې که رینډر شي کابو په دې شکل به دا ښکاري. خو اگر چې هغه ریل رینډر موږ ته نه ښیي دا هم لږ زره وخت نیسي، خو وایي که چېرته رینډر سي په دغه بڼه ښکاري، هسې موږ او تاسو ته یو نظریه راکولی شي. ګوره یو مفکوره راکوي چې د رینډر وروسته به دغه موډل په دغه شکل سره ښکاري، نو که دیوالو ته کوم رنګ ورکوي یا د شیشو رنګ دی نو خوښېږي هر شی کوي نو تغیرات د پکې راوله، ځکه د رینډر نه وروسته به دا په دغه بڼه ښکاري، هسې یو مفکوره موږ ته راکوي. نو دا څه شی شو؟ دا آپشن شوي. خو تفاوت دا ده چې ریلسټیک تر ټولو دروند حالت ده. که تاسو یو څو منزله ساختمان په ریلسټیک حالت کې تاو راتاووئ نو ډېر به مزوروي او په سختۍ به تاویږي. او تر ټولو سمپل حالت یې هیډن لاین ده چې په هغه حالت کې تور سپین چې وي ډېر په اسانه راوړي. ښه، د دې آپشن یې څنګه تنظیموو؟ مثلا که زه ورته وایم چې ګرافیک ډسپلی آپشن، نو په دې کې څو خبرې دي. اول ته په ریلسټیک کې تنظیمات غواړي، که په وایر فریم کې هیډن لاین کې زه ورته یم په همدې ریلسټیک کې تنظیمات غواړم. اوس درته چې شو ایجز د خطونه ګورئ دا وښیي که ویې نه ښیي، که وغواړئ دا نه سئ ښودلی، ورته لرې که بېله ایج یې ښودلی شي نو دا کار کولی شي. بله خبره دا ده چې سموټ لاینز وت انټي الیاس کولی شي ته د مثال په توګه دا خطونه موجود هم وي لیکن یو څه یې سموټ کې ګورئ، یعنې که خطونه موجود هم وي یو څه اندازه سموډنس پکې راځي، نرمیږي. خو زه ورته یم چې دا آپشن لري که. اوس ټرانسپیرنسي ده. ټرانسپیرنسي معنا ده که تاسو غواړئ چې یو څه اندازه دا ساختمان په شیشهیي بڼه ښکاره شي، ګورئ صحیح ده که نه، چې داخلي برخې یې وکتلی شي، نو کولی شي ټرانسپیرنسي یې ورته کمه او زیاته کړي. بله خبره دا ده چې ښه دا ځینې خطونه دي په سکیچ اپ کې هم دا آپشنونه ډېر زیات شته چې په کوم حالت کې کوم آپشنونه موږ او تاسو ته وښیي. مثلا دغه لاینونه چې دي په میډیم حالت کې راته وښیه، صحیح ده که نه، یا نري وښیه یا وایډ لاین زخیم لاینونه وښیه، هغه آپشنونه دي. شیډوز ته راځو. سیوری دلته چې کاست شیډو امبینټ شیډوز. ښه دا اوس یوه مسله ده چې موږ دلته دغه سیوري هم دوه رقمه سیوري لرو. یو سیوری چې په ریلسټیک بڼه لکه لمر چې غورځېدلی او دې خواته سیوری غورځي، داسې سیوری ده. یو داسې سیوری ده چې له هر حالته له هره خوا نه د تعمیر رڼا یې خو سیوری دې وغورځېږي، یعنې دا سیوری دې په تعمیر خپله نه غورځېږي، د تعمیر شاوخوا د سیوری وغورځېږي چې ښکاره شي چې دا سیوری لري، خو تعمیر دې خوا او شا داسې وي لکه لارې خوا نه چې په لمر رڼا دې وي. نو ته کوم ډول سیوری غواړې چې تعمیر دې پکې رڼا یې شاوخوا سیوری که نه بلکل دې رښتونی وي چې کومه خوا ته رڼا وي هغه خوا د تعمیر د رڼا وي، چې کومه خوا سوری هغه د تیارې وي. دا په کوم بڼه غواړي؟ که زه ورته یم چې فرضاً کاست شاډو، دا ګوره دا نو هغه شاډو ده چې ریلسټیک ده، دا خوا ګوره تیاره ده ځکه رڼا پرې نشته، دا خوا روښانه ده رڼا پرې شته. او که زه ورته یم چې شاډو امبینټ، دا بیا تعمیر په هر حالت کې رڼا ده خو سیوری په کوم ځای کې چې غورځېږي هغه درته ښیي، صحیح ده که نه. نو کوم ډول شیډو موږ غواړو هغه مثلا مهمه ده. بله خبره دلته راځو موږ سکیچ لاینز لرو. سکیچ لاینز معنا دا ده که موږ او تاسې وغواړو چې دغه تعمیر داسې ښکاره شي لکه په پنسل هم چې رسم کړی سکیچینګ هم کړی که نه. زه ورته یم چې انیبل سکیچ لاینز جټر او ایکسټنشن. وګورئ دا نو په دې حالت کې نه ښکاري، دا نو بیا ښه خبره دا ده چې موږ یې هیډن لاین کې وګورو بیا نو ښه ښکاري. وګورئ هر څومره چې تاسو غواړئ پنسل ترسیم ته دا نږدې کئ، ګوره یعنې کوږوالی او سیدهوالی څومره پکې زیات وي، او دغه ایکسټنشن یې لږ ذره پکې زیاتې کړه چې دا خطونه یو بل نه وتې. ګوره اوچته داسې ښکاري لکه دا پلان چې موږ په چي رسم کړی په پنسل هم رسم کړی، نو که هغه بڼه یې غواړئ هغسې هم کولی شي. زه ورته یم چې نه دا بیخي شی که لرې که دا آپشن اوس فعلا موږ نه ده پکار. دا هغه وخت پکارېږي چې موږ د کتابو لپاره کوم موډل یا د ستوري یا د قصې کوم کتاب یو موډل چې ورته رسموو نو هغه حالت کې دا پکارېږي. ښه دا خبره مو شوه. بله موضوع موږ او تاسې ډپټ کیو لرو. ښه دا د رینډر مربوط کېږي، اوس که درته وایم سر هم پرې نه خلاصېږي. لایټنګ برخه لرو، رینډر مربوط کېږي چې لایټنګ څه رقم. اوس فعلا دومره درته وایم چې فعلا لایټنګ د لمر رڼا څومره وي پې، صحیح ده که نه. او امبینټ لایټ معنا هغه رڼا چې مستقیما په ساختمان غورځېږي. تاسو وګورئ
مثلا که د سن رڼا دومره ده، اوس امبینټ لایټ نسته په دې باندې، که زه امبینټ لایټ زیاتوم تاسو وګورئ تعمیر نورم روښانه کېږي څلورو خواونه. نو دا داسې یو رڼا ده چې مثلا خودي رڼا ده. او شیډو یا سیوری ډېر غلیظ وي که ډېر رقیق وي، اوس مونږ اندازه یې ګورو که نه په دې سیستم سره، خو سیوری تر اوسه فعاله کړی نه ده که نه. بله خبره فوټوګرافیک ایکسپوژر ده. ښه ایکسپوژر مثلا نو په رینډر کې درته وایم ایکسپوژر بیا تا ته ښیي چې رنګ یې څومره تیز وي یا رنګ یې څومره ضعیفه وي، سوروالی رنګ کې زیات وي، سوروالی رنګ کې کم وي، سپینوالی زیات وي، سپینوالی کم وي، آبي رنګ زیات وي، آبي رنګ کم وي. په تعمیر کې خودي رڼا ډېره وي کمه وي. کله کله د شپې رینډر کوي ګروپونه دې ډېر کم لګولي دي، رڼا یې کمه ده، بیا ایکسپوژر باندې رڼا ذاتي خپله زیاتوي کنې د ګروپ وسه هغومره نه رسېږي. او بالاخره بیکګراوند. اوس فعلا موږ ساده بیکګراوند کې کار کوو که نه. دلته وګورئ بیکګراوند ساده ده. که زه دلته بیکګراوند ته راسم اوس ګوره بیکګراوند هېڅ شی هم نشته. که زه ورته یم چې مثلا د سکای بیکګراوند پکې واچوه، نو دلته به په ساختمان کې چې وغورځېږي بیکګراوند فعاله سي د سکای. فعلا خو چې نشته ده، خو کله چې موږ رینډر واخلو نو بیا به چې فعاله سي پکې سکای بیکګراوند فعاله شي. نو دا یو څه تنظیمات ول دي ګرافیک ډسپلی آپشنز په اړه. دې کې بیا مزید نورې خبرې هم کوو. اوس راځو چې دا سیوری له کوم ځای وغورځي، له کومه خوا ونه غورځي، له کومه خوا ونه غورځي، سن پټ ورته رسمو، د لمر مسیر رسمو، د لمر مسیر ورته ښیو چې له کومه خوا رڼا له کومه. یو ځل غواړو حتی په دې کې دا مهندسي لپاره هم ډېر رول لري. فرضاً دا ساختمان ما رسم کړی ده، جهتیابي مې دقیقه کړې ده، لیکن په ژمي اوړي کې په دغه سیمه کې لمر د قوس په حساب څومره بدلیږي را بدلیږي، لمر خپل قوس زیاتوي. کومې کوټې د ما لمر خوري کومې نه خوري. مخکې له دې نه چې بام هم اچولی یا چت اچو، نو دغه مونږ ته ډېر مهمه ده. یا چت چې واچو د کړکیو نه مونږ تاسې بررسي کوو چې لمر خوري یا نه خوري. نو دې لپاره مونږ راځو سن پټ فعالو. دلته وګورئ ورته یم چې سن پټ آن. ښه اوس دلته وایي چې لوکیشن کنټینیو وذ د کرنټ لوکیشن سیټینګ. اوس اوسنۍ تنظیماتو مطابق لاړ شه، زه تنظیمات ورته سیټ کوم. فعلا مونږ ته وایي چې دا په دې شکل ده، لیکن زه نه پوهېږم چې لمر کوم ځای کې ده. نو دې لپاره به زه څه وکړم، دغه سیوری به فعاله کړم. دا وګورئ شاډو آف ده. اوس مې شاډو چالانه کړه، لیکن زه نه پوهېږم چې دا د څو بجو لمر ماته ښیي، څو بجې دي، کوم تاریخ ده، کوم موقعیت دی. دې لپاره زه څنګه چل کوم، دلته راځم ورته یم چې سن سیټینګز. سن سیټینګ ته چې راغلم، اوله مسله خو دا ده چې دغه سن له کومې خوا نه غورځېږي. صحیح ده که نه؟ سن لایټ فرام ټاپ رایټ، ټاپ لیفټ او انسیژن. انسیژن چې زه ورته وایم، اوس راځم اول سیټینګز ته. دا مسله مهمه ده. دا فعلا لایټینګ ده، سټیل، سنگل ډے، ملټي ډے. زه به سنگل ډے واخلم. دلته اوس موقعیت ورته ټاک، ورته یم دا د کوم چې د تنظیماتو په اساس جوړ کا. دا د مثال په توګه ویدر سایټ. ښه لوکیشن دا اوس انټرنیټ ماپینګ په اساس فکر کوم مخکې ځي. ښه سنگل ډے کې انټرنیټ ماپینګ کاریږي، ملټي ډے به واخلو، وګورو که په دې کې وکولی شو جای ورته تنظیم کو. ښه دا 2020 ده، نو هر څه چې نوي راځي د انټرنیټ سره وصلېږي. اوس دې لپاره چې تاسو کابل ورته وټاکئ، مجبور انټرنیټ سره وصل اوسئ، انټرنیټ ماپینګ باندې خپل موقعیت ورته چې کې وټاکئ. مخکې ورژنو کې 2015 کې همداسې ټاکل کېږي، خو په هر صورت دا کوم ځای چې ده د همدې ځای په حساب به لاړ شو. اوس د دې ځای په حساب ماته ځو، مونږ ورته وایو چې یاره مونږ خو داسې تاریخ په کار دی چې په ژمي کې مونږ ته لمر په کار ده. نو زه ژمي کې غواړم وګورم چې ژمي کې لمر کومه خوا راځي کومه خوا نه راځي یا په څه شکل ده. نو زه داسې ورته وایم چې په دغه موقعیت کې فعلا 10/12/2021 صحیح ده. زه ورته وایم چې دا داسې وکړه، یو 2 میاشتې وروسته دغه تاریخ راته ونیسه. صحیح ده، دا تاریخ یو 2 میاشتې وروسته راته ونیسه. اوس راته وایي چې ټایم 4:48 PM. ورته وایم نه، مهمه خبر دا ده چې فرضاً 9 یا 10 بجې AM لمر په کوم ځای کې وي. 10 AM صحیح ده. سنرایز ټو سنسیټ، یا د لمر راجګېدو نه تر انټروال 1 ساعت ونیسه. اپلای اوکې. ګورئ فعلا لمر په دې موقعیت کې ده، 2 بجې دي، لمر طلوع لا نه ده کړې. نو زه به دلته کلیک وکم، ګوره 8 بجې سوې. هر کلیک سره انټروال څه کېږي، انټروال تغییر کوي. ما ته ښیي چې دغه ساحه په دغه تاریخ کې چې دسمبر میاشت ده او که موږ کابل په نظر کې ونیسو ژمی ده، نو په ژمي کې د لمر قوس په څه شکل ده، کومې ساحې د لمر لاندې دي، کومې ساحې د لمر لاندې نه دي. ګوره اوس که زه
فرضاً 8:30 AM که زه دا ورته ووایم چې یاره 11 بجې که AM نو ګورئ ما ته وایي چې کومه ساحه به په لمر کې وي او کومه ساحه به په لمر کې نه وي. صحیح ده که نه؟ نو هغه د لمر قوس موږ او تاسو ته چې کېږي ښه دا خو ملټي ډے ده. که موږ او تاسې سنګل ډي حساب ته راسو نو بیا به بیخي موږ ته اسانه سي. سن سیټینګ ته راځو ورته وایو چې دا سنګل ډي راته ونیسه او سنګل ډي کې ورته هم داسې کار وکړه چې دغه ټایم ماته ونیسه. ښه ټایم راته ونیسه څو بجې ټایم راته ونیسه د مثال په توګه 9 AM صحیح ده تر څو پورې 4 PM پورې. صحیح ده اپلای اوکې. اوس په 9 AM کې تاسو ته لمر ښکاري کومې کوټې په لمر کې دا قوس ګوره د سنرایز دلته لمر ده داسې راځي او دلته چې کېږي سنسیټ کېږي په 5 دقیقو باندې. یعنې دا ټول محاسبات په دې کې شته. که موږ په انټرنیټ باندې دقیق موقعیت د یو ښار ورکړو دا هر څه په دې کې محاسبه شوي په کومه میاشت کې په څو بجو لمر راخیږي په څو بجې لمر کښېني یا کوزیږي او په همدې توګه د لمر قوس. اوس تاسو وګورئ په ژمي کې د لمر قوس واقعیت هم داسې ده په اوړي کې دا عین د تعمیر سر ته ځي د لمر قوس تغیریږي که نه. نو په دې ترتیب د لمر هغه دقیق قوس هم موږ ته ښیي نو تاریخ هم ورته برابرولی شو. په دغه اساس موږ کولی شو چې خپل ساختمان لپاره شیډو منظمه کړو چې سیوری په څه شکل سره راسي یعنی ریالستیک ته نږدې وي. اوس زه کولی شم بیرته ورته ووایم چې شیډو هم آف که او سنپډ هم ماته چې که آف که نو دا هر څه بیرته چې کېږي ورکېږي. دا برخه هم د سنپډ مسله شوله. تر دې وروسته نو موږ او تاسې بیا رینډر ډایلوګ لرو. رینډر ډایلوګ باندې به بیا موږ او تاسې چې کوو وروسته به بیا خبره کوو ځکه چې بیا زیاتېږي او تاسو به هم ستړي شئ ورسره.